قرآن کے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ واللہ رسول نہ مخ کے گئے ماں ددی آیت شان نزول سے دے سخلق دا سے ہو 30 شعبان المعظم پورز باندے بغیر دے تپوسا بغیر دا سو قتلو یا اوردلو روجے اونی سلے دا رمضان اللہ دا آیت نازل چھ زمان محبوب موجود دے ما محبوب تاسو د روجي حکم نه کړه تاسو څنګه روجي نیسئ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله او الله رسول نه مخ کې کېږئ ما نن هغه شریعت موجود دی مونږ ته زمونږ څخه خلک رسوي دین نه ځان نه خورئ 30 شعبان ته ما فرض روجه دی که اعلان وکړي او که نه وکړي بھئی روجې دپاره هم یو وخت دی وخت ورپاره معیار دی او منځ دپاره هم یو وخت دی ماسپښین په وخت کې ته د مازدیګر نشي کولی په مازدیګر کې ته د ماښام نشي کولی په ماښام کې ته د ماسخوتن نشي کولی نو ته څنګه چې د فرض روجې وخت راغلی نه دی او ته روجه نیسي نو دغ شیز نه اجتناب پکار دی هغه څه شی دی علما چې دي زمونږ رهبر زمونږ قاید دي مونږ به هغوی نه دین په معاملاتو کې تپوس کوو دین په معاملاتو کې زمونږ عوام ورونه چې دي دا ړانده دي دا ندی خبر اللہ دے اللہ رسول احکامونا نو سبا کوي عالم سره بکینے شریعت مسئلے تپوس پتے کوي خپل ځان باتے خبروي چې آیا داسې نوي زه چرته غلط خو نه یم لګي نو اسلام قوانین لازمی دي اللہ رب کریم حکم تغاڑ اخودل پا مسلمان باندے پا ہر آن کے پا ہر حالت کے پا ہر صورت کے اور پر لازمی دی چھ مسلمان با صحابہ کرام با سکس معاملات راغ نبی علیہ السلام دربار تا بیرامن ڈکلا بیا نبی علیہ السلام دور اقدس نبادا مسلمانوں خپل ذات دے پارا خپل ځان دے پارا قاضیان مقرر کړ په هر ځای کې به فقها کې نستل او خلکو با مسلې ورته وړاندې کولې یو دور داسې راغی چې په خانه کعبه کې مکه مکرمه خانه کعبه سلور واړه طرف ته سلور خیمې لګېدلې وې او د هر امام ځان له خیمه کې بناستو د هر مذهب سلور مذهبونه دي د هر مذهب خلک پر راتلل او خپلو احکامو تپوس پیا کولو په هغې به عمل کولو